حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو، زمون خبره شروع په باره د هغه خویونو کې چې د هغې په وجه باندې انسان جنت ته داخلیږي. د قرآن او سنت نه د عمل په نیت باندې څه ډېر بیان شو، نن به څه نور بیانېږي. یو روایت کې راځي، عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د آدم علیه السلام په هر بچي کې 360 بندونه دي، د بدن د اول نه نیولې تر اخره پورې. فمن کبر الله، چا الله اکبر ویلې، د الله حمد ویلې، لا اله الا الله ویلې، سبحان الله ویلې، واستغفر الله استغفر الله ویلې، او لري کړي تیګه د مسلمانانو د لارې نه، او د قشان یو اغزه یا اډوکه امر بالمعروف وکړي، نهي عن المنکر وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه انسان دا کم بندونه چې دي د دې شکریه ادا کړه، او دې سړي بچ کې خپل ځان د اور نه. الله اکبر ویل، الحمدلله ویل، لا اله الا الله ویل، سبحان الله ویل، استغفر الله ویل، لارنه اغزي لړې کول، تیږې لړې کول، زرړې اډوکې لړې کول، توحید و سنت ته خله دعوت ول، د شرک او بدعت نه منع کوله، پشمار د دغه 360 بندونو باندې. فانه ودا سړی چې د شکار وکړي چې خپل ځان او خپل نفس د جهنم د اور نه بچ کی. الغرض په دې حدیث کې دغه علامات او دغه خوینه ذکر کړل چې انسان کړه د خپل عمل کې راوړي، هغه 360 خوینو د 360 بندونو هغه شکریا مر باندې ادا کړی شو، دغه شان د سړي د خپل نفس جهنم د اور نه بچ کی. یو بل حدیث کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت د عبد الله ابن عمر باندې، وې څوک چې په دې خبره باندې خوشاليږي چې دا د اور نه بچ کړي شي، جنت ته داخل شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله د مرګ راځي په داسې حال چې دا الله باندې ایمان لري په قیامت باندې، او د خلکو له د هغه شي راتګ وکړي چې کوم خپل ځان له انتخابي او مینې دی ورسره ده. عمل یو سړی دغه زنانه کړې ده، خپل ځان دپاره خوښ کړی، اوس دا بل مسلمان دپاره نه شو ښه کولی، دلته کې مراد عمل دی. بل روایت کې دا راغلی دي. الغرض په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې کله یو سړی په الله باندې ایمان لري چې الله یو دی، الله عز وجل موجود دی، د الله رب العزت شریک نشته، الله د هر قسمه نقصانونو نه پاک دی، مختار دی، د قیامت ورځ حق ده راتلونکې ده، نتیجه به دی محمد رسول الله فرمایي د سړی به الله جنت ته داخل کړي. یو بل حدیث کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نن په تاسو کې 4 روژې دي، ولې د ابوبکر ویلې ما، وی 4 مسلمان جنازې پسې یو جنازې پسې روانوالی کړی دی، ابوبکر ویلې ما، چا مسکین له ډوډۍ ورکړې د عبدالرحمن بن عوف په لاس کې یو ټوکړه وغیره واخیستې مسکین له ورکړې، ما وی چا د مریض تپوس کړی دی، ابوبکر صدیق ورته ویلی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خوینه په یو سړي کې نه جمع کېږي الا دخل الجنه، دا به جنت ته داخل شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه به د مسلمان جنازه کې برخه اخیسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنازه کې برخه واخلي، یو قرات اجر لکه د احد غر په اندازه سره صدقه کا، او که چېرته به دفن کې دعا روژه چې یو سړی نشي د مؤمن جنازه کې برخه لري، مسکینانو باندې خرچه کوي، د مریض تپوسونه کوي، نتیجه به دی چې الله به د جنت ته داخلوي. یو بل روایت کې راځي، ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی بنده به یو خبره وکړي، خو داسې خبره چې په هغې به رب العالمین رضا کېږي، نو لا یلقا لها، دا به هغې دپاره څه باک ماک نه ګڼي چې معمولي غوندې به وګڼي، الله رب العزت به دا ورباندې اوچت کړي په درجو درجو، او بل طرف یو بندر هغه به یو کلمه وکړي چې هغې باندې به رب العالمین غصه کېږي. لا یلقي، یلقا نه لا یلقي لها بالا، دا به داسې د هغې لپاره باک ماک نه ګڼي، لیکن د هغې د وجې نه به خپل ځان د جهنم په دې کنده کې ورغورځوي. الغرض په دې حدیث کې محمد رسول الله د جنت د داخلېدو لپاره یو خبره دا ذکر کړله چې انسان داسې خبره وکړي چې په هغې باندې زموږ الله راضي شي، والا که داسې خبره دې وکړه چې رب العالمین ورباندې خفه شي، نتیجه به دی د جهنم په طرف باندې به بیا وررواني. یو بل حدیث کې دا راځي په روایت د عمران بن حسین باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته به زما امت نه 9000 کسان داخل شي بغیر د حساب نه. بل روایت کې راغلی 9000 نور، بل روایت کې دا راغلی د اریو سره 9000. صحابه ویل چې رسول الله دا خلک څوک دي؟ وی هغه خلک دي چې نه چانه مطالبه دم کړی ده، نه بدپالي نیولې ده، نه حیوان له بده مخ داغ ور کړی دی، وعلى ربهم يتوکلون، په خپل رب العزت سپارلی دی. او کاشه په دې مجلس کې ناس ویل یا رسول الله سوال وکړه چې الله ورنه وګرځي، ته ورنه بلکې شو ویل سوال وکړه چې زموږ نشو مستانه په دې خبره باندې وکړه سم شو.
دغه څلور عادتونه ذکر شو ځم په خپل دماوه او ابن قیم به د دم متعلق وګد بحث کوي څلورم زاد المعاد کی اول جلد امام قرطبی او پنځم جلد امام الوسی او لسم جلد کنز العمال کې هغه روایت راجمه کړی دي د برادر رضی الله عنه روایت دا فرمایي چې نبی کریم علیه السلام فرمایي درې قسمه قاضیان دي یو په جنت کې دوه په اور کې هغه سړی چې په جنت کې هغه سړی چې حق او پیژني فیصله پیو کې هغه سړی چې حق او پیژني او به دا په فیصله کې تیرې وکي دا په اور کې او هغه سړی چې فیصله د خلکو لکې په جهل باندې دام پر اور کې دلیل به دې معنی چې په دې حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت داخله د لپاره خو ذکر کې قاضي چې حق او پیژني فیصله وباله وکړي یو بل روایت کې دا راغلی دی ترمذی کې روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وادخل الله عز وجل داخل کړي د جنت ته یو سړی چې هغه په دې خرڅون او اخستلو کې نرمي کوونکی و د جنت داخله د لپاره اساسي بنیادی سبب دا غاټ ته پیسې وسلې چې خیر به ورځ به راکې کم دي سیده یو روایت کې دا راغلی دی صوبان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا بدن چې روح جدا شو خدا د دریشین نه بری او پاکو بیزارو دا سړی به جنت داخلي تکبرنا او د خیانت نه او د قشانه قرض ور باندې راو ابو بکر ویل یا رسول الله چې سړی پاکي جامع غوندي دا بیزار استعمالي تکبر به نه الله جمیل له تکبر کې دوه روایت ابن کثیر ذکر کړي غم الناس بل وکړي غم الناس خلق سپګړن د قران او سنت مقابله علي رضی الله عنه روایت نه نقل دی هغه فرمایي چې رسول الله فرمایي په جنت کې بنگله ده ظاهر د باطن معلومیږي باطن د ظاهر نه یو باندې شي ویلي دی وخت ودرېدو یا رسول الله دا بر چاره پاره وي هغه چاره پاره چې خبر ډېرې مزیدار کوي مسکینان له ډوډۍ ور کوي روشي پر لبسي نشي او منځ کې د شپې او الناس نیام داخل کو دی خبره سره سره کی تندري ولې ګوجې ګړې بد اخلاقه مسکین د خپل راغه ډوډۍ پیو خره ملما حتی تبدی پر حدیث کې راځي چې سړی نه به تور مثال خپل کور والا لا بچولا ترکاری راوړي بل شي راوړي په کې نه د صدقې وکي دام صدقه روشي ولې پاغي دوام وکي د شپې قیام الليل ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت نه نشي داخله تر دې پر چې تاسو ایمان راوړئ ایمان نشي راوړئ تر څو چې تاسو بل سره مینه ونه کوي اې د شي تاسو نه کوي چې هغه باندې تاسو مینه راځي سلام خور کوي څو خپل مابین کې او بل حدیث کې دام راغلی رسول الله فرمایي چې کله یو مؤمن سره دی یو مصیبت زده ورور دی دغه تعزیه وکړه الله عز وجل بدل د جنت د هغه قیمتي جوړونه ور واغونتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی د خپل مال په تایید کې شهید شو دم د لپاره جنت بل حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 12 کاله اذان وکړي د جنت واجب دی او په هر اذان باندې بدل الله عز وجل شپېتنی کوي او د هر اقامت لپاره درش نه کوي الغرض د جنت داخلو لپاره موږ تاسو ډېر اسباب ویلې اذان مو ویلې نه د غیثر اقامت مو ویلې تعزیه مؤمن مو ویلې سلام خورول مو ویلې قیام الليل مو ویلې روزین ول مو ویلې مسکینانو له ډوډۍ ورکول مو ویلې خبره مزیدار کول مو ویلې تکبر نه ځان ساتل خیانت نه ځان ساتل معاملې کې نرمي کول هغه قاضي چې حق پیژنه پاغي فیصله وکي بل چانه مطالبه دم کاروبار م جوړاوه بدپالنه منسه حیوان له بده مخ دا مو ورکوه رب العالمین باندې ځان سپاره او د شي خبرې کوي چې رب العالمین ور باندې راځي مسکین له ډوډۍ ورکوه د مریض ته پوښونه کوه د مسلمان په جنازه کې برخه اغلا او د غي سره روزي نسه الله باندې ایمان لره په قیامت باندې ایمان لره الله اکبر ويا الحمد لله ويا لا اله الا الله ويا سبحان الله ويا استغفر الله ويا تیګي دلار نه لړې کې شل په تکلیف رسیږي اغزي لري کا اډو کې لري کا امر بالمعروف و نهي عن المنکر او کده د شي امور دي شي خو ان شاء الله عز وجل به دې باندې جنت ته ور داخل کی الله رب عزت دې موږ ته سيدي اعمال التوفيق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق